ډي سي صاحب چې کوم خبرې کړې دي د هغې به زه وضاحت کوم چې اسسټنټ کمشنر دا جوابدی دی کونسل ته او کونسل اجلاس کې چې اسسټنټ کمشنر نه وي نو په ده باندې به وایي کېږي د جون 2022 کې رولز اف بزنس کې دا خبرې راغلي دي د ایکټ نه دی کتلی د رولز اف بزنس نه دی کتلی یوازې دې نه کوي چې 3 MPO ساین کوي او روزانه دې میټینګونه کوي چې خلک به څنګه تنګ اډې چې دي نو چې یاره اډو سره زموږ سره تعلق نشته او د ناظم د میر اختیار دی چې هغه اډو کې څه کوي نو دته دا پته هم نشته چې دلته RTA ناسته ده دې ماله دا لیکل چې دا اختیار د میر سره دی چې کوم ځای اډې له اجازت ورکوي کوم ځای اډه لګوي نو سبا به انشاءالله تعالی چې دغه ایریا ټول کلیر دا DC دی او دا AC دی اول د دوی قوم نه معافي وغواړي دا افسر شاهي ده دوی غواړي چې یاره دا میر چې دی د مونږ چې څه وایو دی هغه کوي هغه سړي له عزت او رسپیکټ ورکوي پروټوکول ورکوي کوم چې دوی ته جیوزوري کوي روان زمونږ چې کوم احتجاج دی دا به انشاءالله د سوات په تاریخ کې د ټولو نه غټي دا به د دې دپاره چې کوم دوی لا قانونیت دلته شروع کړی دی په بوډاګانو په سپینګیرو باندې دوی په لوړو باندې ګزارونه کوي په دې وجه چې هغه زه دا بیل نشم برداشت کولی په تاریخ کې به دا لیکلی کېږي چې په اولنی ځل میر راغی او هغه میر بیا د عوامو په سر باندې د دې ادارو سره د دوی سره ځان جوړ کړو نو زه دې خبرې ته بالکل نه یم تیار زه مرګ ته تیار یم نو کم بجټ 2022-23 هغه هم DC پاس کړی دی کم 2023-24 چې دی هغه هم د ده په اډر باندې دی پاس کوي دی خو باچا صاحب دی پهی لګی او الکټیبل خلک پای کې نه راغواړي زمونږ چې کم بجټ راځي د تحصیل هغه هم دی استعمالوي هغه داسې قسم استعمالوي لکه 14 اګست کې کوم اکټیویټیز وشو نو هغه هم د روپۍ وتې دي د TMA نه د په هغه شی په رڼاګانو لګېدلي دي او په ډزو لګېدلي دي او په 14 اګست په شپه لګېدلي دي دا پیسې چې دا به 25 کروڑ عوام د پاکستان کوي دا د دې اسټابلیشمنټ او د دې بیروکریټس او د دوی اختیار نه دی چې دا پیسې په کم ځای کې لګول غواړي دا کم مافیا چې په صوبایي حکومت کې ناسته وه کم چې د خدای پاک اوس مونږ دمه کړو خو هغه مافیا لګېدلي وو هغو کابینې اجلاس وکړو په هغه کابینې اجلاس کې هغو دا وکړو چې هغه اختیارات یې ختم کړو زمونږ DC صاحب چې کوم خبرې کړي دي یو خو 2-3 خبرې هغه کړي دي هغې به زه وضاحت کوم د ټولو نه اولنۍ خبره دا ده چې دا سټي لوکل ګورنمنټ چې دی دا د عوامو معزز یو اسمبلی ده په دې اسمبلی کې څونه ډیوال ډپارټمنټ چې دي نو هغه په دې کې شاملیږي زمونږ چې ایکټ کې قانون کې دا دي کوم زه تاسو ته دا تاسو سره شیر کوم تاسو به یې وښایئ پای کې پاورز تاسو وګورئ پاور اف اسسټنټ کمشنر چې دي نو پای کې دا دی چې اسسټنټ کمشنر ډے ټو ډے لوکل ګورنمنټ کې کم کار کېږي هغې جوابدی دی دویمه خبره دا ده چې دی څونه ډیوال ډپارټمنټ دي اوس لکه زما د یو چیرمین کار په ویلیج کونسل کې د یو محکمې سره د هیلث سره د ایجوکیشن د سکول سره نو هغې کې کوارډینیشن افسر چې دی کوارډینیټ کوي به یې AC هاوس کې به AC د دې کم منټس چې راغونډېږي هغه منټس AC ساین کوي هغه ډپارټمنټ ته به ځي او هغه کارروی چې دی هغه به AC کوي نو دا خو DC صاحب کومه خبره چې کړې ده یو خو دی وایي ایکټ نو ایکټ ما تاسو ته راوښتی دا صوبایي حکومت ایکټ دی دا جون 2022 کې رولز اف بزنس کې دا خبرې راغلي دي نو په باقاعده طور باندې په دې کې ډېرې خبرې نور هم دي چې هغه د AC سره ریلیټډ دي چې دی به هاوس ته په دې خبرو کې جواب دی او دی به ډے ټو ډے هاوس ته د دې معزز کونسل چې دی دې ته به د دې جواب دی نو اولنۍ خبره خو دا ده چې رولز اف بزنس د کتلي نه دي د په دې باندې پوه نه دی یا خپل AC چې دی نو دا په دې پوه کړی نه دی دویمه خبره دا ده تاسو ګورئ په پوره KPK کې چې کوم ځای هم اجلاس کېږي لوکل سطح تحصیل چیرمینان چې کوم اجلاس کوي ماهانه نو پای کې که تاسو ویډیوز وګورئ نو په هر اجلاس کې AC د هغه متعلقه تحصیل چې هغه ناسي نو د دې خبرې خو دغه جواب دی چې یاره AC چې دی هغه رولز اف بزنس کې هاوس ته جواب دی چې دی راشي او د کوارډینیشن افسر دی د ډیوال ډپارټمنټ کم محکمو سره چې زمونږ کارونه دی به کوارډینیټ کوي د دې چې دی جواب دی به دی ورکوي دویمه خبره دا کړې ده چې یاره اډې چې دي نو چې یاره اډو سره زموږ سره تعلق نشته او د ناظم د میر اختیار دی چې هغه اډو کې څه کوي نو دته دا پته هم نشته چې دلته RTA ناسته ده د PTA بیا د پروینشل ټرانسپورټ هغه ناسته ده او په پېښور کې ده او د دې RTA چیرمن چې دی هغه کمشنر صاحب دی نو زه به دا ویم کله چې د 2017 کې زمونږ د تحصیل بابوزۍ کومه اډه چې وه C کلاس دا چې کله بایپاس ته لاړه او هلته صوبایي حکومت غټ ځای واغستو 50 کنال او مونږ په هغه وخت کې کمشنر صاحب میټینګ راوغوښتو په هغه میټینګ کې د هغې منټس زموږ سره شته پای کې دا خبره وکړه چې دا ایریا ریډ زون ډکلیر شو قمبر چوک نه والا د انګروډر چوک پورې دا ریډ زون دی
دلته چې کومې اډې دي هغه به ټول دې یوې اډه کې دننه وي کوم سی کلاس د ټي ایم اډه چې ده ځکه د دې ټول انکم چې دی دغې اډې نه دی نو زمونږ چې په دغه روډ باندې کومې اډې لایسنس ایشو شوي دي هغه آر ټي اے سیکټري آر ټي اے کړي دي او سیکټري آر ټي اے ماته د کمشنر صاحب ټیک شو جی د مال نن د زبر د خبرو منم دی و چې د اختیار زما سره دی د مال د لیکل کې چې د اختیار د میر سره دی چې کم ځای اډې له اجازه ورکړي کم ځای اډه لګي نو سبا به ان شاء الله تعالی چې دغه ایریا ټول کلیری ځکه دغه محکمې چې دي آر ټي اے او کم چې د چې کله لایسنس ورکوي په دې کې یو لویه مافیا ناسته ده په کروڑو روپۍ په دې کې کرپشن کیږي غټ غټ کم چې ټیکهداران دي هغه د دوی سره جوړي او د پېښور نه دې ځینې د اپروول راځي مونږ خو د های کورټ په حکم باندې تعمیل کړی دی های کورټ حکم کړی او هغه ټي ایم اے دو فیسیلیټیټ شو هغه اډې بندې کړې د هغې نه بعد بیا دوی لګېدلي دي کم د اډو ټیکهدار چې و هغه تللی دی پېښور ته او دې خلاف هغه اډر راوړی دی چې یاره په دې ایریا کې دا مونږ له اجازت راکړی شي او بیا د هغو نه پېښور والا تپوس کړی دی چې تاسو ریډ زون ډکلیر کړی دی نو دا به زمونږ نه اپروول هلی نو د په نوټس کې دا راولم چې اډو اجازت چې دی د آر ټي اے ورکوي دا ټي ایم اے نه ورکوي ما له دې دا پاورز راکړي نو ان شاء الله تعالی چې دلته کم مافیا ناسته ده دا مافیا به هم ختمه شي او د دوی چې کم آر ټي اے والا او د دوی چې کم بازار لګولی دی نو دا بازار به هم ختم د ایکټ نه دی کتلی د رولز اف بزنس نه دی کتلی دا به زه ستاسو سره شیر کم چې اسسټنټ کمیشنر دا جوابدی دی کونسل ته او کونسل اجلاس کې چې اسسټنټ کمیشنر نه وي نو په ده باندې به وایي کېږي بله دویمه خبره ای سی صاحب وکړه هغه به هم زه ستاسو سره وشیر کم چې یاره ما ته د اجلاس پته نه وه په 20 جون 2022 باندې زمونږ حلف اخیستی او د هغې نه بعد چې د اوسه پورې کم اجلاس شوی دی د اجلاس ته کېدو نه مخکې باقاعده طور دته لیټر ځي په دې 3 ورځې دا مسلسل اجلاس په 25 اګست باندې دته لیټر شوی دی ټولو محکمو ته شوی دته هم شوی بیا په 30 اګست باندې شوی دی بیا په 31 تاریخ باندې باقاعده په ده پسې جرګه تلې ده چې مهرباني وکړه صاحبه دلته زمونږ په سره په کونسل کې ستا خبره ټیک ده فنډ نشتی خو ته راشه دلته کم د ډپارټمنټ سره زموږ مشکلات دي په دې وخت کې صوبایي اسمبلي نشتي نو د خلکو ډېر زیات تحفظات دي د ویلیج کونسل د چیرمنانو هغه کوېسچن په پریزایډینګ افسر باندې کوي او په میر باندې کوي میر به ستانه کوېسچن کوي چې یاره راشه ته د دې خبرو جواب ورکړه نو دا د عوامو بېعزتي کړې د تحصیل کونسل بېعزتي کړې د سیټي لوکل ګورنمنټ مونږ دغه غوښتنه ده کم چې د ډي سی دی او د اے سی دی اول د دوی قوم نه معافي وغواړي بل دا خبره کړې چې یاره د قوم ته تکلیف ورکړو د مین جي ټي روډ بند کړو او دا مطلب که دغلته امبولینس تللی راتلی تاسو ته پته رقم ټي ایم اے مخې ته چې زه ناست وم د هغې نه شاته یو روډ دی د ګلشن چوک نه راغلی مکان باغ چوک ته یو روډ دی چینه باندې تللی دی د خوړ په غاړه باندې دا دواړه روډونه کوله وو مونږ هېڅ چاته هېڅ قسمه دا خلک زمونږ خلک دی دا عوام زمونږ خلک دی د خلکو همدردي په دې نالي ډپټي کمشنر صاحب پرون وایي چې یاره مونږ به 1 کروڑ پیرېتلي وو خو د دو ارادې نورې دي زه درته دا خبره کوم چې زه د ایس ایچ او او ډي ایس پي سیټي په خوله چې هغو جرګه وکړه زه پاڅېدم نو ای سی صاحب ته خو په 15 منټه کې ماته ناستې زما هلته تله داسې دي د قوم بېعزتي ده دله پکار دی چې زه د عوامو نماینده یم دی راشي په روډ زما سره وردېږي زما سره مذاکرات وکړي بیا کولاو میډیا ته ووایي چې مونږ درته ووایو دی پاسینه دا ازایم نور دی ما به منلې وه خو د سایکو دی د مازغه ټیک نه دي دا خبره وکړه د ته ځان ډېر غټ سړی ښکاري چې د ما کونسل ته ایسي نه رالېږي بیا 4-5 غنټې مو په روډ باندې ناست وو د 15 منټه کې زما دفتر دی چې د خپل ایسي رالېږلی وی ډي سي رالېږلی وی چې وروه تا ته څه مسله ده چې مسله حل کړو نو د دغه تکلیف هم نه راکړی او ان شاء الله تعالی دې پیرله چې سوات خلک راوځي دې پیرله به زنان هم راوځي دې پیرله او ماشومان هم راوځي دا به د سوات په تاریخ کې اولنی داسې احتجاجي په دې کې به سوونه په زرګاو زنانۍ ان شاء الله تعالی او دې کې به دا خلک په یو مطالبه کوي او دی چې هر ځای ته ځي نو دی به شرمېدلی ځي دې متعلق خو زه دا خبره کوم کم 2022-23 بجټ چې دی هغه هم ډي سی پاس کړی دی کم 2023-24 چې دی هغه هم ډي سی پاس کړی دی هغې به زه تاسو له لیټر درکړم په دې کې کونسل بالکل په اعتماد کې نه دی اخیستی دا معزز کونسل چې دی دا د دې کم بجټ چې راځي کم اخراجات چې راځي څونه ډیوال ډپارټمنټ دي زه به مثال کې طور د سپورټس والم یا سوشل ویلفیر والم سوشل ویلفیر یا د سپورټس کم بجټ چې راځي هغه دی خو باچا صاحب دی هغه دی لګوي دی کولاو د هغې په مد کې خپلې روپۍ لګوي او الکټیبل خلک پای کې نه راغواړي نو کم بجټ 2022-23 هغه هم زه به تاسو له لیټر درکړم آر ډي سی پاس کړی دی کم 2023-24 چې دی هغه هم د ده په اډر باندې دی وی پاس کوي
نو سیټي لوکل ګورنمنت هغه د سره دو په اعتماد کې نه دی اغستی او زمون چې کم بجټ راځي د تحصیل هغه هم د استعمالي هغه د قسم استعمالي لکه 14 اگست کې کوم اکټیویټیز شو نو هغه هم د کونسل نه روپۍ وتی دي د ټي ام ای نه د په هغه شی په رڼاګانو لګېدلې دي او په ډزو لګېدلې دي او په 14 اگست په شپه لګېدلې دي نو دغه پیسې چې دي هغه هم د استعمالي نو باقاعده تور باندې د انکوایري دي موشي او ان شاء الله تعالی دا به قوم ته خیم ډیر خبرې نورم دي ان شاء الله هغه هم قوم ته خیم خو ټوریزم په حواله سره به زه دا ووایم چې دا ډي سي چې کله راغلی ټوریزم کې کمی راغلی دی دلته چې کوم میلمانه راځي د ښکته علاقو نه دی په سوچ سازش باندې دی راوستی سوات ته دلته په مختلف ځایونو کې چیک پوسټونه کولاو کړي دي ستا سره خو دا پاور شته چې ته د ملم جبیک چیک پوسټ ختم کا چې هلته عوام نه تنګوي یو سړی د کراچۍ نه راشي او ته دغلته په ښه ځای کې ته هغه نه چیک پوسټ ورته لګولی لوړې د خلکو له ورکړي دا خو د تحصیل چارباغ تحصیل له پکار د چې دی ورته اډر وکړي زما په تحصیل کې په یو ځای کې به €1 ټیکس ته چانه نه علي ان شاء الله تعالی دا ما لاولم ویلي دی او زما په خپل تحصیل باندې سیټي لوکل ګورنمنت باندې زما په هاوس باندې زما اعتماد دی زما ټول چیرمنان چې دا ټول په یو پیج دی الحمدلله که د هرې پارټۍ سره دي خو موږ دا عهد کړی چې د قوم مسلې ان شاء الله تعالی موږ ټول په یو پیج بالکل د عمل چې دی دا به هلو ټیک کېږي چې کله د افسرشاهي ختمه شي کله یو عام کس څنګه چې افغانستان کې دی کله چې یو عام کس او کم چې غټ افسر هغه په یو پیج باندې د هغه کم یو 16 17 18 یا 20 ګریډ افسر چې دی د هغه تنخواه 4.5 लाख روپۍ داسې د هغه پروټوکول د هغه ټي ای ډي د هغه پیټرول د هغه بیلونه هر څه فری د هغه میډیکل د هغه هر شی فری نو په کار دا چې دا ټوټل ختم کړی شي دوله دو تنخواه مقرر کړی شي د دونه دا ګاډي واغستی شي دا د عوامو په ټیکسونو باندې راغلی خلک ته په کار ده چې دا د عوامو ماتحت کړي دا مشینري ده دا به چلی څوک دا به سټیټ چلی سټیټ چې دی هغه حکومت ته حکومت چې دی هغه الیکټیبل خلک دی کوم چې عوامو منتخب کړي دا فیصلې چې دی دا به 25 کروڑ عوام د پاکستان کوي دا د دې اسټیبلیشمنټ او د دې بیروکریټس او د دوی اختیار نه دی چې دا پیسې په کوم ځای کې لګول غواړي دا زما سره ذاتي نه ده د دوی غواړي دا افسرشاهي ده دوی غواړي چې یاره دا میر چې دی د مونږ چې څه وایو دی هغه کوي او عموما داسې دیم دو هغه سړي له عزت او ریسپیکټ ورکوي پروټوکول ورکوي کوم چې دوی ته جیوزوري کوي زه خو د عوامو په ووټ راغلی یم او دا مشینري ده دا به هغه کار کوي کوم چې زه غواړم کوم چې د سوات عوام غواړي کوم چې د سوات ولس غواړي او موږ د دې علاقې امن پسند خلک یو موږ داسې بدماشان او داسې کم دا دوی چې کوم رویه د دې عوامو سره شروع کړې ده بالکل نه منو او ان شاء الله تعالی د دې روان زمون چې کوم احتجاج دی دا به ان شاء الله د سوات په تاریخ کې د ټولو نه غټي دا به د دې دپاره چې کوم دوی قانونیت دلته شروع کړی دی اوس دا قوم دی دوی داسې کړی داسې ټارچر کړی دی چې خلک خودکشیانې کوي دلته د خلکو بېعزتیانې کېږي دلته که مونږ چوک ته راوځو په زموږ په سپین ږیرو باندې په لوړو باندې هغه ګزارونه کېږي نو دا د دې ډي پي او ورسره د دې ډي سي دا زه دوزي مو ورکوم چې په سوات کې دا چل نه وشوی احتجاج کېږي تا به ماشومان په لیونو باندې لیوني دور رانیسي او ځمکو لی راچوي په بوډاګانو په سپین ږیرو باندې دوی په لوړو باندې ګزارونه کوي په دې وجه چې هغه وروره زه دا بیل نشم برداشت کولی زما سره زیاتی کېږي زه غریب یم نو غریب خو دوی دونه دباو کړي دي چې په لوړو باندې په 144 باندې په 3 ام پی او باندې هغوی دونه دباو کړي دي چې هغه راوتی نشي بالکل زما د اعلی عدلیت سترګې دي الحمدلله په دې وطن کې عدالتونه دي داسې دغه دي چې هغه مونږ به چېرته هم داسې کار نه کوو چې هغه د عدل او د انصاف خلاف وي مونږ تللي وو های کورټ ته پېښور های کورټ ته دارالقضا ته تللي وو کله چې دوی د شپې رالو او زمونږ په کور باندې ما ته باقاعده طور باندې د 28 تاریخه پورې بی بی اے میلاو شوی کنفرم بی بی اے پای کې دا ویلو چې د ده خلاف بلکې د هېچا خلاف په داسې کارروی نه کوئ چې کم هغه د دې معاشرې خلاف وي دوی راغلي تاسو وکتل ټولې دنیا وکتل د شپې پر تیاره کې د شپې په 2 بجې راړو د غلو په شانتې رادن نه شو نه ورسره ورنټو نه ورسره بل څه بیا دا په کم قانون کې دی چې لیډي کانسټیبل ستا سره وي او ستا ایس ایچ او کور ته دننه کېږي او ویډیو آن کوي او د هرې کمرې لایټ لګوي او ویډیو جوړوي او انشاءالله تعالی دا به زه کیس تړوم او دا به انشاءالله د پاکستان په تاریخ کې داسې کیس وي چې په دې کې به انشاءالله دا ټول کور ته ځي